او هدیه قربانی خو عام قربانای د اضحیه وي عام قربانای دا هدیه هغه قربانای دی ویل شي چې کوم حاجیان د ځان سره بوزي او حرم ته الته کې قرباني ځان سره حاجیان بوزي او الته کې بیا قرباني کیږي دغه ته بیا هدیه ویل شي نو دغه ولا قلائد او قلائد دا جمع د قلادتون دا او قلادا دا امیل دی ویل شي امیل دا امیل دی ویل شي قلادا نو قلاده به هغه ساروي چې کوم د حج ساروي بو د حاجیانو نو دې ته به غاړه کې یو امیل اچولي او نه خله ورته اچولي یا به امیل یا به وته زړه چپل او سپله وغیرہ اچولي و دا به نه خو د دې خبر چې د حاجیانو قرباني ده نو کو پلاره به حاجی د قضا حاجت ته بار لاړو یا به د سروي ګډ وډ شو چې دا سروي پلاره باندې تنګوم نه اخلاقو به دا د حاجیانو قرباني ده دا په دې باندې نه خو یا به ته سټ کې سامیل غونډه کې چولیو غاړه کې یا به د سپلې یا چپل وغیرہ زړه دا به زړم نه کړي و نو خلکو ته پلاره باندې پته لګیدل چې حاجیانو قرباني ده او دې پلاره باندې سره دې حاجی به قضا حاجت ته بار لاړو او دا به چا فصل ته لاړه نو خلکو به دغه قرباني او دغه سارو له نقصان نه ورکړي بلکې دې ته به د عزت پسترګ باندې کاږي او دې ته قلاید دې وجه نه ویل شي دا هغه سره دې ویل شي چې کوم د قرباني د بار ال دغه ځان سره ویل شي او غاړه کې ورته نه اچوي ذالک دا لتعلموا د بار دې چې تاسو په شي چې ان الله بشکل الله تعالی يعلم بوهيږي ما په هغه سبان دي په سماوات چې بسمانو دي وما في الارض او سجي پسمو دي وان الله بشکل الله تعالی بكل شيء عليم په هر شي باندې پوهه اعلموا الله بوها شيء ان الله بشکل الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکول کی چاته هغه خلقو ته چې کوم نافرمان دي الله باغی د سخت عذاب دا الله قاعده او قانون مو کو خوښ شي الله پاک بخښي شي خلک قدرت ادم دي چې الله پاک د ټول خلکو بخښي او سنت ادادي چې کوم خلکو نیک اعمال کړی دي دی به الله بخښي او چې کوم خلکو بد اعمال کړی دغه به الله پاک سزا ورکړي دا سنت دي د الله او د الله قدرت هغه د سبب نه دي ولو غوړي ټول انسانانو ته چې کوم دي الله بخنو بزوک ته پوښتنه شي او ولو غوړي دا ټول انسانان جهنم ته بوزي څوک دې ته پوښتنه شي څوک دې ته پوښتنه شي او عامه قاعده دا چې نافرمانو ته الله سخت عذاب ورکړي وان الله غفور الرحیم او بشک الله تعالی بهون کې مهربان دي فرمان بردار دي چې کوم خلق فرمان بردار دي غیبت الله رحم